مولتي صاحب نن چې کوم دا پروګرام وشو د پولیس تاسو ولور تاسو خاص کر د امیز نیوز په فیسبوک پیج باندې دی له خلکو ته پیغامات ورکول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د امیز نیوز انتهایی شکریا دا کومه الی د اهل علم کله د علماء باندې مین خلق دی د ډیر درانه عالمان تیر شوي دي. مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه او مولانا محب الله صاحب رحمت الله علیه، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمت الله علیه، مولانا منصور حمدی صاحب رحمت الله علیه او قاضي صاحب رحمت الله علیه، مولانا ارشد الله خان صاحب رحمت الله علیه. دا په علم باندې یاد کړي دي، په علم باندې مین کړي دي. نن چې موږ دلته خپل کوم میټینګ وکړو د دې لپاره موږ حکمت عملي طی کړه. ان شاء الله العزیز د الهي خلق د همیشه لپاره په علماء اعتماد کړی دی او پر بیا دي په علماء باندې اعتماد کوي. او موږ چې الیکشن ته ورځو مختلف خلک دي، زه د اپیل کوم یو خو په الیکشن کې خپلې رشته دارۍ مه خرابوئ، دویم د چا عزت نفس مه مجروحه کوئ. الیکشن به تیر شي، رشته دارۍ به په خپل حال باندې برقرار پاتې وي. د اخلاقو په دایره کې خپل فکر، خپل سوچ، خپل نظریه خلکو ته پیش کړئ. چاته کنځل کول، چاته رټې سپورې، چاته بدردي ویل دا د زموږ د شان سره مناسبه خبره نه ده. پښتانه اسیم په خوی باندې ډېر درانه خلک وي. جمعیت علماء اسلام یو دیندار سوچ لري، په دې ملک کې دینی ادارې چلی، مدرسې چلی، حافظان جوړي، عالمان جوړي او یو نیک او یو دیندار سوچ لري. او د پاکستانی قوم نه دا مطالبه کوي تاسو ته اختیار دی چې د یو سوچ، د یو فکر، د یو ډلې انتخاب کوئ، د علماو د ډلې انتخاب وکړئ. دنیا کې به هم تاسو ته خیر ملاویږي او آخرت کې به هم تاسو خوشاله ان شاء الله العزیز. جمعیت علماء اسلام یو پاک او صاف کردار لري. زه ممبر پاتې شوی ما، کوم مفکر صاحب ممبر پاتې شوی دی، زموږ نور ممبران دلته پاتې شوي دي. الحمدلله څوک هم زموږ د حلقې یو فرد بشر دا نشي ثابتولی چې دوی د ټیکهدار نه، د SDO نه، د انجینیر نه، د اکسین نه یو روپۍ کمیشن غوښتلی یا یو روپۍ کرپشن دا یې کړی دی. الحمدلله زموږ لمن پاکه ده، زموږ د قیادت لمن پاکه ده. نن په پاکستان کې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب غوندې یو نډر سیاستدان دی چې د اسټبلیشمنټ مخې ته، د عدلیې مخې ته او په د هر قسم زورور او طاقتور مخې ته په ډاګه باندې خبره کوي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې لمن یې پاکه ده، یو د پاک او صاف کردار د هغې مالک دی. د 14 لکو علماو د هغې قیادت کوي. لوی لوی شیوخ الاحادیث د هغې لاسونه زموږ د قیادت په سر باندې پراته دي. د لوی لوی دیني مدرسو تایید دا مونږ ته حاصل دی چې چرته اهل الله دی، چرته امام دی، چرته خطیب دی، چرته نیک انسان دی، د هغه تایید مونږ ته حاصل دی. دا زموږ دپاره ډېره لویه د اعزاز خبره ده. ان شاء الله العزیز مونږ چې کوم د خپل کلي علاقې او د ضلعې مسایل دي په هغې باندې مونږ آګاه یو، مونږ د هغې نه غافله نه یو. ان شاء الله العزیز مونږ مخکې د هغې دپاره آواز پورته کړی دی، بیا به هم د هغې دپاره خپل آواز دا به ان شاء الله العزیز پورته کړو. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه رنبې په نفاسر تاسو د امنیت چې ډېره شکریه چې تاسو راغلی او زموږ د اجلاس ته تاسو د خوري لپاره دلته راغلی. نننی اجلاس چې و د دې 1 پوینټ ایجنډا وه، آینده چې کوم په 8 فروری باندې کوم الیکشن را روان دی چې هغې کې به جیلۍ چې دی په ایلۍ کې څنګه برتري حاصلوي. همیشه چې دی نو ایلۍ چې دی دا مونږ ګټلې ده، دا د علماو کلی دی. دې ته به پخوا وړه بخارا وي، په دې کې غټ علماو چې په هغې کې زموږ نیکونه، زموږ نور چې کوم زموږ رشتهداران وو او هغه د کلي غټ جیز علما وو. لهذا موږ په دغې نظر باندې چې دی دلته دا اجلاس وکړو چې یاره زموږ ایلۍ چې کومه ده دا د علماو او اوس هم په دې کې الحمدلله په زرګاو علما دي او عوام چې کوم دی خو عام خلک دی د دې هغه هم د دین باندې مین خلک دی او د علماو سره مینه کوي. صرف او صرف مونږ په دې دغه باندې چې دی نو دلته زموږ چې کوم په آینده کوم الیکشن دی په هغې کې د کامیابۍ د حاصلولو لپاره چې کوم دی هغه مونږ دا اجلاس وکړو. انشاءالله العزیز موږ په کمیټۍ روغې مختلفې او زه به او کور او یو کس ته به ځان رسو او د جمعیت علماء اسلام دا بیان چې دی دا بیانیې چې کومه ده دا به هغې ته رسو او په آینده په 8 فروری باندې انشاءالله العزیز زما د الله نه امید دی چې ایلۍ به موږ په باري اکثریت باندې ګټو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو نفاس خان ستا انتهایي شکرګزار یو چې تاسو راغلئ زموږ پروګرام ته او بیا موږ دا مقرره کړه. دا نننی پروګرام زموږ د ایلۍ کلي د جمعیت علماء اسلام د یو تنظیمي اجلاس و. په تنظیم په حواله باندې اجلاس و. اجنډا یې دا وه چې کوم الیکشن را روان دی د هغې دپاره موږ خپل صفبندي وکړو. په دغې حواله دا ملګري راغونډ شوي هغې کې باقاعده موږ کمیټۍ جوړې کړې چې هغه به انشاءالله کور په کور در په در ګشت کوي
د جمعیت علماء اسلام پیغام به ان شاء الله کور ته رسي او الی کله چې همیشه د په جمعیت علماء باندې اعلان کړي الی چې د جمعیت علماء اسلام ګرځي په هر الیکشن کې مو خوري دا ان شاء الله زمون درب نه د امید دی چې د الی خلک په روان الیکشن 8 فروری باندې بیا جمعیت علماء اسلام ته ان شاء الله ووټ ورکړي دی علماء ته عزت ورکړي په اخر کې بیا تاسو انتهایی مشکور یم چې تاسو راغلي زموږ د پروګرام کوریج وکړو الله دې تاسو ډېر خوشاله کړي تاسو څنګه نه چې پهله په کلی کې به جمعیت علماء اسلام هم رول ادا کړي ان شاء الله ښکارا واضح رول وي تاسو کتلی وو د ورځې مخکې لږونه کافي وخت شو 2 کال تقریبا وشو د یونین کو د تحصیل کونسل اجلاس او بلدیاتي انتخاباتو په هغه بلدیاتي انتخاباتو کې الی کلی په جمعیت علماء اسلام باندې ښکارا نن کړه او واضح اکثریت جمعیت علماء اسلام دلته غسته د دین وړاندې چې تاسو کوم جنرال الیکشن وګورئ هغه کې جمعیت علماء اسلام الحمدلله په الی کې پوزیشن غسته زمون درب نو امید ده چې ان شاء الله په مستقبل کې په 8 فروری باندې به ان شاء الله جمعیت علماء اسلام دلته واضح غټه کوي ان شاء الله جزاک الله